امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاری خپل کتاب دا ولې لیکلی ده نو دا کومه وجه چې بیان شوی ده د دې وجه هم غیر مقلدین انکار کوي. دا وجه یو خبره په ذهن کې کنه ویا حد الساری لابن حجر اسقلانی دغه صفحه نمبر 9 د بخاری په مقدمه کې هم دا خبره شته صفحه نمبر 4 کې دا محمد بن سلیمان بن فارس قال سمعت البخاری دا بزرگ فرمایي چې ما دی امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره اوریدلې ده یقول رأيت النبي صلی الله علیه وسلم وای ما نبی علیه الصلاه والسلام په خوب کې ولدا وکأننی واقف بین یدی او زه په خوب کې وینم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړم وفي يدي وبيدي مروحه او د ما په لاس کې پنکای ده عذب بها عنه چې زه د نبی علیه الصلاه والسلام نه موافق شیزونه لري کوم مثلا یا مچ شو یا بل شو یا بل شو بیا زه چې کله د خوب نه راپاسېدم فسألت بعض المعبرين ما دي معبرینو نه د خوب د تعبیر تاسو بیا دې څه جواب راکړه انت تذب عنه الكذبه وای نبی علیه الصلاه والسلام ته کوم د غلطو احادیثو نسبت شوی ده داسې وخت براشي چې تبع هغه غلطو حدیثو نسبت د نه ختم کی او امام بخاری رحمت الله فرمایي چې فهو الذي حملني على اخراج جامع الصحيح وای دغه وجه ده چې زه دغه خبره دغه خوب زه په صحیح بخاری لیکلو باندې مجبور کړم. نو امام بخاری رحمت الله علیه خوب ویني چې زه په خوب کې نبی علیه السلام وینم او نبی علیه السلام ته ناموافق شیزونه ورځي او زه پنکای په وهمه هغه شیزونه ټول ځین لري کوم یا مچان ځنې الوزوم دا ما په تاسو نه وکړ خواب جواب دا ماته ملاو شو چې نبی علیه السلام ته ډېر د غلطو احادیثو نسبت کیږي خدا سي وخت پر راشي چې تبع هغه د حدیثو غلطو احادیثو نسبت نبی علیه السلام نه ختم کی دا وجه د چې ما صحیح بخاری لیکلی ده نو د صحیح بخاری د لیکلو وجه د امام بخاری خوب ده چې د په خوب کې دا ټوله خبره لدلې او بیا د امام بخاری صحیح بخاری لیکنه ده خو غیر مقلدین دا خبره بیانوي و یہ عقیدہ آیات قرآنی کا صحیح کفر کرتا ہے دا کومه عقیده چې امام بخاری دا خوب لدلې ده په کومه وجه باندې د صحیح بخاری لیکلی ده دا د قرآن د آیاتو صحیح انکار کوي صریح انکار کوي مخالفت کوي چې کله دا عقیده د قرآن خلافي نو تاسو په کومه وجه باندې د صحیح بخاری نه استدلال کوي ځکه چې د یو کتابو د لیکلو وجه دا هم تاسو نه مانی داغه بنیاد تاسو نه مانی بیا په کومه وجه باندې تاسو د کتاب نه استدلال کوي نو دا امام بخاری رحمت الله علیه کتاب لیکلی دا او د کتابو وجه بیان کړی دا او غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مانی وای چې دا د قرآن دی آیاتو صریح انکار کوي.